بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما اللهم علمنا رشد وعلم جدا. پرون سبق کې منګه د علم الكلام ولې وینو د دې اته وجه تسمیه منګه ذکر کړی وي. مخکې راغی نه دا خبر وشوله چې لکه د صحابه کرامو په زمانه کې د تابعینو په زمانه کې د علم ته ضرورت نه ولې نو نه یې وجه ذکر کړی او بیا وروسته ضرورت راغی ولې راغی نو داغه هم وجه بیان کړی وي چې د خلکو کې اختلافات راغی او ثقات خلکو ته خلکو رجوع نه کوله ډیره زیاته نو د سې د علم ضرورت وو چې پای سره د انسان عقاید برابر شي د انسان اعمال برابر شي د قاعده د پاره چې کوم علم ولایت علم الكلام او دغه لپاره چې کوم علم د احکام لپاره او دغه لپاره شرعيه علم الشرائع او علم الاحکام او بیا دغه دلایل چې په کومه کې بیانېږي جو هغه فقه دا او د کومه کې چې دغه دلایل او هغه طریقه بیانېږي د استدلال نو هغه په اصول فقه دا بیا علم الكلام د علم الكلام ولې دغه توجه ذکر شولې وس وی کنه په دې نه او یو خبره را لاولنې خبره زموږ د سبق دادا چې لکه یو متقدمین دغه متقدمین کلام علم الكلام والو او یو چې متکلمین او یو چې د متأخرین قدما دي دغه متکلمین دي نو په مخکینی علم الكلام کې او په وسنی په جدید علم الكلام کې څه فرق دی نو په خاص زمانه کې به څه خبره وکنه چې لکه د دې اختلافات د معتزله او د خوارجو او د دې ډلو سره و چې هغه قران او حدیث منو قران او حدیث منو نو دی خلکو با دی متقدمین متکلمین با دوبه د خلکو سره اختلافات چې به کول د دو خبرو سره د دو سره به جګړه کوله دوی ته به دلیل پیش کوو نه دا دلیل به ورته د قران او د حدیث نه پیش کوو سنه ورته پیش کوو د قران او د حدیث بیا چې ورستو دا نور خلق پیدا شو فلسفه ناغو فلسفه ذکر الله هغه په دې فلسفي په بنیاد باندې په دې علم الكلام باندې او د علم الكلام چې کوم عقاید دي داغي باندې هغه اعتراضات شروع کړل هغه باندې څه شروع کړل اعتراضات شروع کړل او د هغه اعتراضات د ختمولو لپاره د فلسفي ضرورت راغی د فلسفي ضرورت راغی نو دو په جدید علم الكلام کې فلسفه داخله کړله داغي وجه داوا چې دا مسلمانان فلسفه زده کی او د دې فلسفي په ذریعہ سره د باطل خلقو عقاید رد کی د باطل خلقو عقاید رد کی نو دا فرق ته په دغه کې په قدما او متکلمینو کې او په متأخرینو کې چې هغه کې هغه چې کم دلایل معرفت د حقیقت د اثبات عقاید دینیه به کوو دا به صرف او صرف په دلایل سمعیه سره کو په قران او حدیث سره به کو د فلسفو او اقوال او د فلسفیانو خبره اترې دا به سر نړو نقل کول نه دا پکې نه وي یعنی په علم الكلام کې فلسفي نه وي پوه شو باندې او بیا ورستو د متأخرین چې کوم متکلمین دي نو دو په علم الكلام کې فلسفه څخه داخله کړله چې دغه خلکو با د خپل عقاید د اثبات لپاره به فلسفه استعمالوله چې کوم مسلمانان به کمزوري مسلمانانو هغه به دغه په چل کې راګر شول هغه به دغه په دلایلو کې دغه مضبوطیات او دې ته به وکتلو نو هغه به د مسلمانان به دغه ملګری بشول نو مسلمانانو په علم الكلام کې فلسفه راوستله او دو هغه فلسفه زده کړل مسلمانانو ته چې د دې په ذریعہ سره دو خپل عقاید د دین چې دا مضبوط کی پوه شئ دا وای بیا زمخه وې هذا هو كلام القدماء هذا یعنی دا کم دا یعنی ما يفيد معرفه الحقائق الدينيه چې هغه چې عقاید دینیه او پیژندلو معرفت کیږي په ادله عقلیه او سمعیه سره بغیر دا دغه نه د فلسفي د حکمت ته یعنی د کلام د قدماو یعنی د متقدمین متکلمین چې کم دي دا او په علم الكلام کې د فلسفي شایبه نه و د فلسفي ګډوډواله پکې نه و ومعظم خلافیاته او داغي اکثر اختلافات د دې اکثر اختلافات یعنی د دې قدماو اکثر اختلافات مع الفرق الاسلاميه دي د فرق اسلامیه سره خصوصا المعتزله خصوصا دا معتزله سره دغه چې دي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې بنی اسرائیل په دوه یو ډلو کې تقسیم شو او زما د امت په بسوډلو کې تقسیمېږي په 73 کې کنه دا 73 ډلې تاسو پیژنئ چې 73 ډلې سری دا 73 ډلې چې دي کنه دا د اهل اسلام دي یعنی مسلمانان دي ټول مسلمانان دي
نو او په دغه زمانه کې به د دې قدماو اختلافات به د دغه 72 ډول سربرات له یو ډله بګي اهل سنت والجماعت او دا نور ډلې چې نه هغه دادي لکه دا غټي غټي چې دي کنه دا اته جماعتونه دي یو ته ویل کېږي معتزله یو ته ویل کېږي خوارج بل ته ویل کېږي روافض معتزله خوارج روافض معتزله خوارج او سو روافض بیا دی مرجیه سلورم نمبر سری مرجیه پنځم نمبر دی نجاریه شپږم جبریه اوم مشبهه او اتم نمبر اهل سنت والجماعت معتزله خوارج روافض مرجیه نجاریه جبریه مرجیه نجاریه او جبریه او مشبهه او اهل سنت والجماعت دا سوډل شوي اته جماعتونه شول معتزله خوارج روافض مرجیه نجاریه جبریه دا هر ذکر جوړین دا په خپل ځای کې را روان دي لکه اوس نن سبق د معتزله ذکر کیږي نور چې په کم ځای کې راتلو جو ال د تفصیل کوو نو دا غټ جماعتونه اته جماعتونه بیا د هر جماعتونو لاندې ذیلی فرقې پای کې وي لکه 20 فرقې چې دا په معتزله کې دي 20 په معتزله کې او 20 په خوارجو کې 20 معتزله 20 په خوارجو کې او 22 په روافضو کې 20 او 22 دا څو شولې 62 څو شوې مرجیه 15 د مرجیه شوې څو شوې 67 درې د نجاریه شوې څو شوې 70 کنا یو جبریه 71 یو مشبهه 72 او یو اهل سنت والجماعت 73 نو یې چې زما دا امت په پدری او یړلو باندې تقسیمیږي دا یو ډله وګه په جنت کې یو ډله کوم په جنت کې دا نو ما انا علیه واصحابي فکم باندې زما نو ما انا علیه د اهل سنت واصحابي دا جماعت ده لکه پوښوي خلک بتال دي کنه چې یو بګي تبلیغی له بل بګي دیوبندی له بل بګي پنځپیری له بل بګي جماعت اسلامي له ولکه وای دا امت په پیغمبر د خدای ویلي کنه چې بدري او یړو کې په تقسیمي ګوره څوک پنځپیری له څوک دیوبندی له څوک بریلی له څوک سره دا نه دي خدای له خوان نکړه دا نه دي هغه 72 فرق زوال دي پوښوي هيا وړل چې اهل سنت والجماعت درې قسمه خلق دي ما اشاعره ماتوریدیه او اهل حدیث هغه پوښتنه به معنی اشاعره ماتوریدیه اوسو دا بیا دي ها نو دلګي موږ د معتزله نو د دې قدماو چې دي د قدماو د دې په دغه اهل اسلام کې چې کومېډل دي دا غو سره بردو مناظره وي د دوه سره به خبره اترې وي او دغه 72 ډلو سره یعنی دا یو اهل سنت والجماعت دي د اهل سنت والجماعت په دغه 72 ډلو کې د دوه سره نو دا دغه خلکو چې دوه قرآن او حدیث به منو قرآن او حدیث به منو نو دې وجینا دو بل سره چې کوم اختلافات کول دلایل به پیش کول دا به د دلایل سمعیونه پیش کول د قرآن او د حدیث نه پیش کول ورستو بیا خلک چې نه قرآن او حدیث نه منکر شو لاغونه مناغو فلسفه شروع کړل بیا وایي چې د خصوصا المعتزله د دو د اهل سنت والجماعت د دو اختلافات زیات بعد معتزله سره راتل معتزله سوق دي نو اول ما تاسو ته ویلي دي چې لکه د حسن بصری رحمت الله علیه حسن بصری رحمت الله علیه په دغه کې په مجلس کې یو کس ناسو واصل ابن عطا یو کس راغی او چې زمونږ په علاقه کې څه خلک دي چې هغه مرتکب د کبیره ته وي چې کم کس ګناهونه کوي نه بل کسي نو چې نه مؤمن دي او چې نه کافر دي نو منزله بین المنزلتين ثابت کو کنه نو حسن بصری ورته وی چې اعتدل عنا نو دغه نه دوته معتزله نوم کې خوده شو خودو ځان ته اصحاب العدل والتوحید وي څورته وي نو دا یو خبرو کبیره راځي مهم درما خصوصا المعتزله لانهم اول فرقه ذکر دا اولنی فرقه ده اسسوا قواعد الخلاف جدو بنیاد کې خودله د اختلاف د قواعد لما ورد به ظاهر السنه چې بای باندې وارد شوی ظاهر سنت وجرى عليه جماعه الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فی باب العقائد او جاد شوی دی په دې باندې
جماعت د صحابه کرامو رضوان په باب دا قاعده کې وذالک او دا لان رئيسهم وزيد المعتزله من څنګه خو د شهودو ته دانو مولي وي لان رئيسهم واصل ابن عطاء چې د دوه مشر څوک واصل ابن عطاء چې د شاګرد د حسن بصري رحمت الله عليه اعتزل عن حسن البصري د جدا شو د حسن بصري نه وي رضی الله رحمت الله عليه ويقرر ودا تقرير وکړو ان من ارتكب الكبيره ليس بمؤمن ولا كافر چې مرتکب د کبیره نه مؤمن نه کافر دی مؤمن خو ځکه نه دی چې ګناهونه کړی دي او کافر ځکه نه دی چې ما جاء ابي نبی صلی الله علیه وسلم نه انکار نه کړی پوه شئ نو ويثبت المنزله بين المنزلتين او درې ما دوه منزلو په منځ کې د کفر د اسلام په منځ کې یو بل منزل ثابت کو چې نه کافر دی نه مؤمن نه نو څه شی فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى قد اعتزل عنا دوی چې دا زمونږ جدا شو فسموا المعتزله نو دوی له سنو مرکل شو معتزله وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحيد او دو ځان لا د اصحاب العدل والتوحید نوم کې خود لري اصحاب العدل ځان ته ځکه وای کنه دی و چې کم کس نیکی کولا په الله دا لازم نه چې د جنت لګي او کم کس ګناه کوو په الله دا لازم نه چې سزا به ورکړي جهنم ته لګي ادو چې دا عدل نه موږ نه دا خو د الله مخلوق دی او الله چې وسره سکه جو کوي دي د چم کولې چې ټول عمر یو سړی عبادت وکي الله په دا کې اخلاص نو زه جهنم ته ځم خو د الله پاک دغه دی موږ استاد موږ ته فرمایل وي دغه دی الله پاک د چم کولې چې انسان او ټول عمر ګناهونه وکي او ارسه غفلت مفلت وکي او الله پاک ورته وي چې زه ته جنت ته ملګری ته جنت ته سزا نو الله پاک قدرت شته او قانون نشته ده همغه مفتی صاحب چې ما دې خبر وکړو نو تبلیغی راته وی چې ټیک ته لګا الله با قانوني او قدرت به می وګړي چې وکړو لکه موږ بس خفقین ها چې لکه دې یو ځړای پوره دونه ګناونه کې په دنیا کې او بغیر توبې نه لاړ چې والله موافقې موږ بس خفقوي نو دوی ځان د اصحاب العدل ځکه وي چې دوی چې په الله باندې لازم ده نو په الله لازم نشته ورسو بلې ان شاء الله خبر راځي او اصحاب توحید ځان ته ځکه وي چې د الله لپاره د صفات نه ثابتې د الله لپاره صفات قدیمه نه ثابتې ادوی چې د الله لپاره ته صفات قدیمه ثابتې نه د الله سره په توحید کې جننده شریک جوړول دي حال د خپل خپل ځای جواب راشي چې ذات د الله یو دی صفات ډیر دي بلې باندې په توحید کې څه فرق نه راځي لقولهم لا يدل قول چې دوی اصحاب العدل ولي وي لقولهم بوجوب ثواب المطيع ځکه چې د دوی د قول د وجنه چې په مطیع باندې او د مطیع لپاره د الله پاک باندې ثواب ورکول سری واجب دي ويقابل العاصي او ګناګار ته سزا ورکول د لازم دي پچا باندې علی الله تعالی او دوی ته اصحاب التوحید ولي وي ونفي صفات القديمه عنه ځکه چې دوی د الله پاک نه صفات قدیمه منفي کوي نو درې خبرې په باندې سبق کې یو دا چې په کلام د قدماو او په کلام د متأخرینو کې څه فرق دی او په کلام کې د فلسفه څنګه داخله شو دا خبره موږ کړله او دویم فرق باطله کم دي او د قدماو به چا سره اختلافاتو به ترډل او حدیث کې چې کم ترډل راغلي دغه وضاحت وکړو او دوی ته معتزله ولي وي او دوی ځان ته اصحاب العدل او توحید ولي وي پوه شو مې باندې یاد وشي چلو بھائی